یو نظم دی سرلی کې دی په خاني کې مغرور څو پیړۍ پیړۍ پخوا چیرې یو خانو و هستۍ ته یې وطن ټوله حیرانو لس پنځلس یې درلودله باغونه دا یې ورکړي وه بې شماره نعمتونه شل پنځه ویشت یې په کور کې حیوانان وه څه پسونه وه وايي وه څه اوښان وه ښایسته ښکلې مېرمن وه رب ورکړې د په ډول او ډمامو وه راوت کړې خو اولاد یې پر کور نه و پیدا سوی ځکه امر د خالق نه و بر سوی د کوچنیانو یې پر کور باندې نیستي وه دوه په دوه یې ژوند کاوه دا یې خاني وه یو ورځ دواړو غرمه ډوډۍ خوړله چې یو کسه دروازه وټکوله خان د لاس ګوله را پورته کړه و خولې ته خوله یې ډکه ده وردرومې دروازې ته چې یې خلاصه دروازه کړله فقیر و له خوارۍ نه یې کوږ سوی د ملا چیر و ویل خانه رحم وکړه پر ما خواره لوږې نوره ورکه کړې له ما لاره له څلورو شپو څه وږی شوم نه هر یم خانه زړه مې خرابېږي په خطر یم خان چې واورېدې د دې سړي خبرې حوصله یې له زړګي څخه سوه لرې ویل چس به ځې فقیره له دې ځایه زه ډوډۍ نه لرم غواړه یې له خدایه بله ورځ دې دلته ونه وینم خره تر دا غږ لا بادار که در په در دا غریب چې خان مایوسه کړي رئیس و ډېر یې زړه سو ورته لږ په اسویلي سو خان چې راغلی وسرخان ته په غوسه دی لا دلې هم له فقیره په ګیله دی و مېرمنې ته یې ټوله حال بیان کړي چې فقیر خو مې په ځان پورې حیران کړي د سړي مېرمنه ډېره سو پریشانه بس هغه ګړۍ پر شا سوه له سترخانه د خان مخ سو ورځ په ورځ و تاوانو ته مرضونه یې نازل سوه و باغو ته کال په کال یې د باغو درختې وچېږي هره ورځ یې یو حیوان ځینې مړ کېږي څو کلو کې یې هر څه د لاسه ولاړه لا یې پاته ډېر پورونه سوه پر غاړه چې دا هر څه د خان ووتله واکه نو یې کړله ښایسته مېرمن طلاقه ویل ښځه د ځان نسم اړولی نو به تا څنګه له لوږې سم ساتلی ته ورځه ځان ته چې بل خاوند پیدا که نور مې ستا ساتنه ووتله واکه ښځه هم سوله د د پلار و کور ته په ژړا یې سترګې سوې کړې پلار او مور ته یو څه وخت وروسته پلار بل چا ته واده کړه خو بیا هم خالق د خان کور ته ستنه کړه دا خاني تر هغه لس چنده بالا وه دې هم هلته ژوند شروع کړي په خندا وه نوي ژوند ورڅخه هېر کړه تېر غمونه پاک الله یې په نصیب کړه اولادونه بس مینځیانو یې کوله خدمتونه دوه او درې وه بچان لکه ګلونه یو ورځ غرمه سترخان چا واریږي په دې وخت کې دروازه د سرای ته کېږي خان چې ورغلي ملنګ دی ډوډۍ غواړي بېچاره بیخي له لوږې څخه ژاړي خان دستي پر مېرمن غږ وکړي چې هله خو ملنګ لره ډوډۍ وروړه په خپله چې هر څه دې وي پخړي و خپل ځان ته له هغه نه یو څه وروړه ملنګ جان ته ښځې هم ډوډۍ وویسته ملنګ ته خو چې ویې کتل د وږي ملنګ رنګ ته چې و کور ته را رئیس وله ژړېږي پر پر اوښکې یې له سترګو را بهېږي خان ویل ښځې په څه غم مبتلا شوې خیر دې ووتې له کوره په ژړا شوې څوک چې خیر وکړي نو ډېر څه په خوشحاله نو یې وغواړي یې وزله ذوالجلاله ویل خانه وم یو وخت د ده مېرمنه له هېڅ شي پر دنیا نه وم ګیلمنه زما خاوند و زه یې ناسته وم په کور کې اوس مې ولیدی کبابه سوم په اور کې یو ورځ یې یو فقیر سپک استعمال کړي ګوره دی هم پاک الله پر دغه حال کړي په دنیا کې هر څه ولاړه برباد سوه په هستي یې بزګران ټوله آباد سوه هم یې زه کړلم طلاقه له نیستۍ ورته پېښ شوله دا هر څه له هستۍ خان ویل دا خو د پاک خدای فیصله ده ګوره نن هغسې ورځ هاسې غرمه ده ها فقیر زه وم چې درغلم درګاه ته ګوره ده څنګه ویل وکړه و ماته زه رښتیا وایم ښځې هغه زه وم چې له لوږې درغلی په غرمه وم د انسان لپاره دا فکر پکار دی چې دا هر څه چا راکړي څوک بادار دی په خاني کې مغروري دا یې انجام دی چا که خدای له یاده وایستي ناکام دی په دنیا کې چې هر څومره انسانان دي هغه ټوله د یوه رب بندګان دي مسکین ځان ته رضای او خان و ځان ته ښه او بده معلومیږي و سبحان ته چې یو نوم یې د قهار بل د رحمان دی هم د هغه رقم هر کار ورته اسان دی دا متل د اولنو واوري دا یو نظم دی سرلیک دی په خاني کې مغروري